وحدان صاحب په دریم ترن کې د خپل دعوی نه متختیر وي زه مدعي نه یم نافي یم هلکه نافي چېرته شرک حکم لګوي د شرک حکم دین لګولی دی وایي زه مدعي خو تا ویل چې مستحب نه دي که نه بیا په هغه صورت کې ته نافي ګرځېدلی وی بیا وایي شیخ صفدر صاحب رحم الله لیکلي چې دعا پکار نه خود عبادت دی نو ټیک شو د لرې نه چاته آواز کول هغه نه دعا غوښتل دا خو عبادت دی دلته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دعا غوښتل نه دي نبي علیه السلام وسلم ته درخواست کول چې ته ما دپاره د الله نه شفاعت سوال وکړه آیا په ژوند کې دا تا شرک ګڼو چې نبي علیه السلام ته څوک راتلله نو په خپل قبر مبارک کې حیات ته د متواتراتو نه ثابت دی قبر خواته راتلل د دعا درخواست کول دا په کم دلیل سره شرک دی ته ولې دواړه خبره ګډوډی بیا دې نه پس وایي شیخ طاهر صاحب وایي چې شرک دی نو خپل مشر له ولې تضادات ثابت دی یو مشر دی په یو کتاب کې یو څه لیکي بل ته خو د خپل مشران په دې کې هلته وایي پوروي مسل دلته ته وایي چې هغه وایي چې نه شرک دی او دلته هم چې پوره عبارت ووایو نو هلته وایي چې زمونږ دپاره زمونږ حاجات پوره کړه په هغه عبارت کې په خپله باندې الفاظ موجود بیا مخکې زما په دلیل باندې جره کوي وایي دا خبرې مرسل دی نو مراسیل هم عند الجمهور حجت دی کې باس نشته او کتاب یې چا راواغستو د یو وابي د وابي د کتاب نه ثبت دی ماشاءالله بیا او مونږ ما ویلو چې دا متواترات دي ته نبی سلام کې دغه ما پیش کړو ته ولې په هغې جره کې بیا وایي ابن تیمیه کتاب وایي د هغې نه بغیر د تر بل چا حواله نه وه ګوره ابن تیمیه رحم الله مونږ احترام کوو البته په تفرداتو پسې نه ورپسې کېږو د یو عالم په تفرداتو پسې ورپسې کېدل هغه مسلک جوړول دا ګمراهي ده څنګه چې تاسو ورپسې بیا وایي الصارم المنکي والا وایي چې دا د هغې لیکلي دي چې دا شرک دی ما ورته شرک حواله تپوس کړو هغه وایي چې هېڅ چا نه نه دي نقل نو دې چا نه دي نقل دا شرک شو ما ورته ابن تیمیه نه شرک وښیه ابن تیمیه نه وایي هغه وایي چې لیس مشروعا هلکه لیس مشروعا سره دا شرک ثابت شو مړه دا ویس او څه ګډې وډې درنه شروع شوي دي بیا یې دا فاتحه که صحیح طریقه کې اگر چې په دې کې هم د استشباه رد نشته دی په دې کې جدا خبر خو رد دی د جلته ګوره دا ګوره مولانا قاضي سید اسماعیل صاحب مخکې موږ د دې رد کړی دی په کوم چې تقریزات دي هغه دلته صفحه په دې باندې په 69 صفحه باندې پوره شوه ته چې کوم ځینې عبارت پیش کړې جواز فاتحه پر ایک نظر دې نه بل رساله شروع شوه دا بل چا د مولوي صاحب دا اختر محمد الیاس خان د دې پورې په دې تقریزات نشته خو په مناظره کې بس تاسو خو اوس وګ نه کېږي کنه کم دجل به دې مونږ ښکاره کوو بیا راغې نه پس شروع شو و ابن ابي شیبه لیکلی دي نو مولوي صاحب الته دعا درخواست نه لا تتخذوا عيدا ولا الفاظ موجود دي الته هغه جدا خبره ده دلته جدا خبره ده او دویم بیا راوغستو مولانا زرمان هزاروي صاحب ولی کامل لغه عبارت به هغه که هغه په عبارت کې دی چې ورشه ورته وایي زما اقامه نشته مال اقامه راکړه زما تا ته چیلنج دی ستا بچو ته ستا نوزو ته چیلنج دی که دا پکې نه بیا دروغ په هغه مه تړه مونږ ویلي الته ورتلل د دعا درخواست کول دا مستحب دي او په نصوص سره درته ثابتو ستا په شان د دجل نه کار نه اخلو بهرحال ما مخکې شپږ دلایل پیش کړي او دا واورئ پر ایمنس کې به سیمنن ویم دیو په قاید جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات مولا علی یو خبره راغلی او په غیل زمون هم لګوله خو په زمن کې به ویم مخکې د خبرې په جواب کې ناشر القرآن نیلوی صاحب لیکي په صفحه نمبر 53 باندې سوکو اے مولانا حسین علی صاحب ہوئی میں امام ربانی مجد الفسانی کی مزار پر بیٹھا ہوا تھا مکاشفہ کی حالت میں امام ربانی نے مجھ سے فرمایا کہ توحید کا مسئلہ بیان کرنا سلوک میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے تا تب قبر نہ حکم کئی تے مرے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب ته حکم وکړي هغه بیا شرک شي او خپل سند د شرک ونه انا لله بهرحال دین راز اوس ګوري هم نه ماته وهم نمبر دلیل خفګیږه ما خیر دی مصنف د ابن ابي شیبه دا جیل نمبر 17 دی صفحه نمبر 63 دی مولوی صاحب واورا حدثنا ابو معاویه عن الامش عن ابي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر على الطعام دا سوق دی سړی دا د عمر فاروق رضی الله تعالی خازنو خزانچو قال اصحاب الناس قات خلق تقاد رسیدلو في زمان عمر په زمانه د عمر سخت د قحط زمانه فجاء رجل الى قبر النبي صلی الله علیه وسلم قبر د نبی علیہ السلام فقال يا رسول الله استسقي لامتك خپل امت د پاره د باران سوال وکړه فانهم قد هلكوا بشک دی ولا هغه سړی ته نبی اعظم په خوب کې راغی ورته ویل ائت عمر ته ورشه فقره السلام سلام ورته ووایه او خبره کأنه مسقیون چې دوی باندې باران شو وقل له علیک الکسالک ورته ووایه چې په هوښیارتا باندې قایم اوسېږه یعنې د استسقا مونځ وکړه هغه سړي عمر رضی ته ورغې ته خبر ورکړو فبکا عمر په ژړا شو ثم قال یا رب لا الو الا ما عجزت ای الله ما خو کوتاهي نه ده کړې همدقه نقل کوي دارې البدایه والنهایه حافظ ابن کثیر رحم الله نقل کوي عمر فاروق صحابه را جمع کړله به ورته وویله ایها الناس اے خلکو ستاسو ته قسم در کوم خبره اورئ د بلال هل تعلمون مني امرا غیره بلال ابن حزب خپله پکې هغه راوي دی فقالوا اللهم لا فقال ان بلال خدا دا قالوا صدق بلال صحابه ویل بلال سوي د خلیفه راشد تایید دی
بیا د صحابه کرامو اجماع ده البدایه نقل کوي هغوی ټول ویل صدقه بلال او بلال رشتاوي رضی الله دا تاریخ طبري دی دیم د نقل کوي صفحه 124 او 125 باندې صحابه کرامو توثیق وکړو دا د صحابه کرامو اجماع سره ثابت شو مولوی صاحب د حدیث اولنې راوي امام ابن ابي شيبه بخاري مرکزی راوي دی ابو معاویه دویم راوي دریم احمد سلورم ابو صالح دا بخاري جلد 201 کې هم دقه موجود ابو معاویه عن الاعمش عن ابي صالح دقه سند موجود دی چې جرح ور باندې ونه کې سلورم نمبر مالک الدار دا تجرید د اسماء صحابه کې تجرید اسماء صحابه کې علامه ذهبي جلد 247 کې د صحابي ویل دي باقي نور ورته تابعي ویل دي او وی ادرک وسمع من ابي بکر الصديق وروا عن الشيخ اندري ود کړه ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او بیا وی وکانه معروفا دا معروف سړیو فی الطبقه الاولى من التابعین چاور د تابعی ویل چا صحابي بارل په دواړو کې خبره نشته په دې باندې اتفاق دا وګور الارشاد د امام خلیلی رحمه الله صفحه نمبر 313 کې دی متفقون علی شخصیت د دمه په سند در تباس کو مولوی صاحب دا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ده دا غینه پس رازو دلیل نمبر مخکې مولوی صاحب د حدیث تسلیم درته کولی شم که کله ستا طرف نه الزام راغی اعتراض راغی انشاءالله ولس بیا به زما طرف نه د محدثینو اقوال په دغه باندې وګورئ چې ټول ورته صحیح ویلی دی مخکې زم دلیل نمبر 8 ته البدایه جلد 4 صفحه نمبر 98 باندې د امام بیهقي په بل سند سره مولوی صاحب دغه سند نه دی دا سند د امام بیهقي دی د دې البدایه جلد نمبر 4 امام ابن کثیر مشهور مفسر او محدث دی صفحه نمبر 98 کې دغه حدیث نقل کړي وقال الحافظ ابو بکر البیهقي دغه په سند سره نقل کړي بیا وی ان مالک قال اصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي عليه السلام تعالى صحابي فقال يا رسول الله استسق الله لامتك تخبل امت د باران دو طلب وک فانهم قد هلكوا فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سم خوب کې راغی فقال ائت عمر تورشه فاقرئ مني سلام زما طرف ورته سلام و واخبرهم او ورته خبر ورک چې باران بوشي وقل له بیا وی په اخره کې وهذا اسناد صحیح سند بالکل صحیح دی اے مولوی صاحب دا د خلیفہ راشد تایید دی د صحابه کرامو اجماع سکوتی ده عمر فاروق رضی الله ته نو پته چې دا شرک دی صحابه کرامو ته نو پته چې دا شرک دی او خو خبره واوره چې بیل ته اعتراض ونه کې اول خدا سلام صحابي دی چې قبر ته راغلی خو کچلو کغه کتابی هم شي کنه د عمر فاروق خلیفہ راشد تایید دی ورته د صحابه کرامو تایید ورته حاصل او دا تحریرات حدیث بیا په خپل سند باندې ډزونه کې هغه نقل کوي او تصحیح کوي باقاعده ورواه الحاکم ايضا وصححه باقاعده تصحیح کوي دغه حدیث نقل کوي علامه زمونږ استاد ټول په سند کې چې راځي مولانا حسین علي صاحب رحم الله مولوی صاحب زم دلیل نمبر 9 تا الاصابه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 1916 دا په بل سند سره نقل کوي اخرجه ابن ابي خيثمه د امام ابن ابي خيثمه رحم الله په سند سره من هذا الوجه مطلب قال اصواب الناس قاتل في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله لامتك فاتاه النبي في المنام فقال ائت عمر قل لو انكم فعليك قال فبكى عمر وقال يا رب ما آلوا الا ما جستم اے دار صحابه کرامو دور دی د رسول الله قبر تراغله دی په درې مختلفو سندونو سره ما ویلا بیا مې درته ویل چې سند د بخاري دی یو راوی بخاري کې وخدلو شاید چې دینه پس زدونه کې بولی صاحب نو او د صحابه کرامو تایید ورته حاصل شو مولوی صاحب د دینه پس زم لسم نمبر دی د القول البدی صفحه 342 صفحه اے مشهور تابعی محمد بن حرب باهلی 218 کی ہجری کی وفات دے الکاشف کے علامہ زاوی ثقۃ یحیی ابن معین فرمائے ثقۃ تقریب التہذیب دے فرمائے قال دخلت المدینہ ز مدینہ منورہ تداخل شم فانتهيت الى قبر النبي صلی الله علیه وسلم قبر ترالما فاذا عربي ينوزو عن بعير یو عربی راغ خپل اخه وتړولتا ثم دخل الى القبر نبی سم قبر خواته ور فسلم سره قبر تراغه فسلم سلاما حسنا الته سلامو کو بے دعا وکړه بے د آیات وی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم بیل وقد اتيتك مقرا بذنبي زتا تراغله د خپل ګناه اقرار کو مستشفیان بک الى ربک ز شفاعت کې پیش کوم تخپل زما شفاعت وکا او هو ما ثم التفت الى القبر فذكر به اوګد حدیث ذکر کو اشعار الته ویلا اے د په بل سند سره محمد حرب باهلی د بل تابعین واوره د تابعین دور دی او ما د مصحف په تعریف کول چې ما احب السلف چې سلف د لره خوخ کړه وی قرآنی آیات احادیث د ټول ز پیش کوم یو تفصیل سره روان دي دا په شعب الایمان کې هم دک نقل کې سندن جلد نمبر 3 صفحه نمبر 1517 1517 مولوی صاحب د دینه پس دلایل سلسله به چلو ان شاء الله خو لس دلایل ما پیش کړه وادان صاحب کله وای زمو مدعی دی ما کله وای ویرا شرک حکم دی لګولې دی یو دلیل دغه سره راوړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته د حاضرۍ په دوران کې
د شفاعت درخواست کول دا شرک دی. تر اوسه یې نه ښودلی دی، نه به یې وښیي. کله شاعري شروع کړي، کله عبارتونو کې ګډوډوالی شروع کړي، کله اکابرو خپلو اکابرو په منځ کې تضادات ثابتې. پته دې نه لګي په کم طرف روانې. عبادت والا دلایل پرېږده او بیا ما ته وایي چې پلانکې خبره حجت ته ګوره صحابي قول هم حجت نه ګڼي. دا ندای حق صفحه 19 وایي صحابي کا قول و فعل حجت نه وي. ته څنګه تابعي پیش کېدل ته؟ ماشاءالله ډېر بهترین. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول د مولانا صاحب چې د چې کم دعوه کړې هغه تا ثابته نه کړه. ما صرف دا ویلیو چې زه استشفاء عند قبر النبي د دې نفي کوم او هغه درته ثابتوم. او ما درته حکم کې دا خبره کړې وه چې زه به د سلفو نه ښیم، هغه درته ښیم. دا پاتې کسې طریقې نه مې درته وښود، دا کتاب راکړه څه شو. تا ویلي چې په دې کې چې دی بزرګانو یو خبره خو دې دا وکړه چې دغه ځای کې دا د بل چا کتاب دی، ضمیمه ده. صفحه 70 کې دی لیکي، دا به وګورئ لږ ښه. صفحه 70 کې دی لیکي، وای بزرگانو بعض مسائل کی تشریحات تو ہم نے کتاب حاضہ کی ضمیمہ سوالات و جوابات میں پیش کر دی ہے تاکہ عوام پر حقیقت عیا ہو جائے. دا پدې کې دا ضمیمه پدې کې داخله دا دی په خپل لیکل. یک صبر یو منټ. پدې کې بزرگانو صفحه 4 کې شیخ حسین احمد مدنی رحمه الله لیکلی دی چې دا کتاب ما دا اول نه تر اخره پورې کتل، زما سره اتفاق دی. پدې کې در باندې فتوا وا جی بس خبره مې درته وکړه چې لږ صبر وکړه یار. بل خبره دا ده چې پدې کې چې د تعویل چې دې کې د سفارش خبره نشته دی. خو ته وګوره وای بزرگانو ہمارے یہاں لوگ قبروں پر جا کر مرحوم بزرگوں سے بیان دلی کہ انہیں اللہ کی یاد سفارشی بنانے کی کوشش وہ بھی ہم گورا. ہمارے یہاں لوگ قبروں پر جا کر مرحوم بزرگوں سے عرض معروض کرتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں. ولی دا سده ما ته نه او تعویل ګوره چې مسالک د اکابر کا مسلک و مشرب تای پدې کې دا خبره نشته کدا دی وخو د زبدي سدي شو کوم زم اسم مکوا خدا کتاب لګو ګوره نور اسم نشي کوله. دی کې دالک لګوره جاؤ روضہ اقدس پر جا کر عرض کرو کہ میرے پاس اقامہ نہیں. دا الله ته سوال لکه دا الله نبی ته سوال لے. دا دقه خبره د دادل پدې ځای کې رد کوي سوی ان سے مدد چاہتے، انہیں اللہ کی یا سفارشی بنانے کی کوشش کرتے. انہوں نے مرحوم بزرگوں کی سن لینے کو محض ممکن نہیں بلکہ امر واقعہ مان لیا ہے. یہ افعال شرکیہ کرتے رہتے ہیں. دا افعال شرکیہ کوي. دا غي نه بعد لک صبر. بل خبره دا ده چې دې ماته چې ته د دعوی نه تختیدې، زه د دعوی نه نیم تختیدلې. دعوه کې ما نفي کړې و او زه په هغې ولاړ یم، ته ثابت کا زه به ستا سره ومنم. حکم چې دی ما نه دی لګولی، مې زه به د فقهاو نه پیش کوم. تا ویلي چې شیخ الاسلام ابن تیمیه د شرک فتوا نه ده لګولې. دا وګوره جي والمشركون من هؤلاء قد يقولون إنا نستشفع بهم أن نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قبر أحد نطلب منهم أن يشفع لنا. دې ته لاندې لیکلي والمشركون من هؤلاء، دا مشرکان دي. فتوی در باندې لګولې ده د الله بنده. دی خو ګوره جي دا زما سره مجالس الابرار دی. د چا دی بزرګانو؟ دا حنفي عالم دی، احمد ابن محمد الرومي الحنفي عالم. دی کې د سلی کې ګوره ورته وای بزرګانو وای فاما زيارة البدعية، زيارة بدعي ستوي فهي زيارة القبور لأجل الصلاة عندها والطواف بها. بيالك فإن أصل هذه زيارة البدعية الشركية. دا بزرگانو دا زیارت بدعی دی، شرکی دی، ماخوذ منهم وليس بشيء من ذلك مشروعا باتفاق علماء المسلمين. دا د علماء مسلمانانو کې یو نه دی نقل. ولی اذ لم يفعله رسول رب العالمین، دا الله نبی دا نه دی کړي، ولا احد من الصحابه، دا صحابي نه دی کړي، والتابعين وسائر ائمه الدين، بل قد انكر الصحابه ما هو دون ذلك. صحابه کرام خو په دې باندې رد کړل. ان شاء الله اوس درته نور خیمه په دې بل صفحه کې پدې کې دې سلی کې بزرګان ګوره وی قال ابو حنیفه امام ابو حنیفه رحمه الله سوى يستقبل القبلة عند السلام ايضا ولا يستقبل القبر. چې قبر لزی کنه نو قبله ته به مخ کې، قبر ته هم نه مخ کې. بیا لیکي وقال غير لا يستقبل القبر عند الدعاء بل قال انه يستقبل القبلة وقت الدعاء. په اخر کې لیکي وی بزرګانو فإن الدعاء عبادة، دعاء عبادته كما ثبت بالحديث المرفوع إن الدعاء هو العبادة. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين جعلوا العبادة خاصة لله، عبادة خالص د الله د پر ګرځولې، ولم يفعلوا عند القبور شيئا منها. پدې کې هیڅ یو شی اجازه نه ده کړې، نه کړې ده. بل خبره تا دا وکړه وختي چې بزرګانو د الله نبی چې دینو تلکې ده تا ویلو چې د الله نبی
دا خو د هغه د مرګ نه بعد د شفاعت سوال دی. نو د الله د نبي نه مخکې انبیاء کرام تېروتلي که نه؟ بله خبره دا ده، زه دا ویم که دا خبره جایزه وی د الله د نبي نه په صحیح حدیث کې په یو طریقې سره ثابت وي، دا ثابته نه ده. بله خبره دا ده چې تا چې کوم بلال ابن الحارث مزني واقعه پیش کړ دی، خو ته وګورئ ملیانو دې کې بزرګانو دا زما سره دا څوک دی؟ ګلدسته توحید څوک دی؟ ستا استاد دی شیخ سرفراز صفدر صاحب. زبان به زمائی جواب به ستا د مشر انشاءاللہ العزیز. څه لیکي ګورئ، वही एक रिवायत पेश की जाती है कि हज़रत बिलाल इब्न हारिस मुज़नी ने क़साली में या मोहम्मद कहा था वगैरह वगैरह. वे लिखे वही कामिल इब्न आदि पाई के से लिखे वही जवाब के लिखे वही कामिल इब्न आदि चौथी दर्जे की किताबों में है. और इस तबक़े के बारे में हज़रात मुहद्दिसीन का फैसला ये है कि ए अहादीस काबिल एतमाद नेस्तन कि दर अक़ीदा या अमल बयाना तमस्सुक कर दशवद लिखली दी वही दी कि दा से रवायतुन सही नश्ता शागा काबिल एतमाद द पर द अक़ीदे व द अमल पदी के लिखली मगर उसूल हदीस की रूह से इस तबक़े की कोई हदीस सनदन सही साबित हो तो इसके सेहत में कोई कलाम नहीं. आखिर के दा खबर वकड़ दागे न कबल दा वेली दी ची द दे रवायतुन प अक़ीदा व प अमल की पकार न राजी सोक वई द रवायत रागस्ते चा गुलदस्ते तौहीद की स्ता उस्ताद दे. अब या गोरे دا شیخ حسین علی صاحب دی، دا ستا د استاد دی. دې په دې کې څه لیکي ګوره جي، او دا څه دی؟ دا تفسیر بنظیر تاوی تحریرات حدیث کې هغه املا ده، دا ستا د مشر هم لیکلي. او دا په دې ځای کې درته اوس صفحه درته ښیم چې دا د شیخ حسین علی صاحب خپل تفسیر دی. اوس به حواله در کوم انشاءالله العزیز. په دې کې څه لیکي غوږ ورته کېږدی جي فالجواب ان هذا ليس من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. جواب دا دی چې دغه کم کس چې پیش کړه دا صحابي د الله د نبی نه دی، بل هو مجهول الحال و مجهول الاسم. دا مجهول الحال دی، مجهول الاسم دی، و اسناد غیر معلوم الصحه. د دې سند چې دی په اعتبار د صحت سره غیر معلوم دی. په اخر کې څه لیکي؟ فالجواب في سند روایتي سیف بن عمرو الزبی اجمع ولا زوفی. د په ذوب باندې اجماع ده. او بیا څه لیکي؟ واتهم بالزندقه، زندقه ویلی شي او زندقه ویلی شي. دا پرون موږ په څه کې په لغت کتاب کې وکتل. نو د دې خبره ثابته شوه، د یاد ساته چې تفسیر بنظیر کې په دې باندې درله دا قول وکړو استاد چې د دې حدیث په دې راوي په ذوب باندې اجماع ده. د هغې نه بعد بزرګانو دا حدیث دم راغستی جلاء العینین والا دې څه لیکي؟ وهذا اسناد ضعیف، سند ضعیف دی ملا صاحب. اوس ګوره بزرګانو تا ویلو چې بزرګانو تا ویلو چې د صحابو دا عملو، زه وایم د حضرت عمر رضی الله عنه عمل ته ګوره. دا ګوره دا زما سره بخاري شریف دی، د اصح الکتب بعد کتاب الله البخاري. بخاري شریف نه درته ښیم سوی ګوره جي. داغه حدیث دی عن انس ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه. ما بشمار حدیث پیش کړ سیدته دغه کوم هم نه حسابو مې درته هم نه ورنما چې کوم خپل حساب کړی د باغې سره د سوال لسم 15 نمبر جوړیږي. سلیکي عن انس ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال وكان اذا قحطوا استسقى بالعباس. کله چې بقحت راغی دی و استسقاء په حضرت عباس باندې کوله. بیا سلیکي فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. دې کې ګوره بزرګانو خبره راته وښوده. د الله د نبي وخت لاړو، د الله نبي وفات شو. تا یو خبره دا وکړه چې بزرګانو په ژوند کې چې دی د الله نبي له راتلل شرک نه و، نو د مرګ نه بعد شرک و. نو بزرګانو مونږ خو تاسو ته اول وی چې تاسو حیات دنیوي منئ. په هغه ځای کې خو چې دی تا حیات دنیوي له راتلل نه کول، نن هغه د اخر خپلې خبرې له راغلی. مونږ به چې درته ویل چې حیات دنیوي منې، د هغې لوازمات منې، هغې له د نن مکمل ځان راورسو. اوس خبره دا د بزرګانو دې حدیث کې دا خبره راغله چې حضرت عمر رضی الله عنه وی حضرت عمر رضی الله عنه با استسقاء په حضرت عباس رضی الله عنه باندې کوله. دا دې ځای کې راغلل. دې ځای نه زه یو خبره ثابتوم، یو خو دې کې توسل بذات النبي باندې مرد دی، دویم په دې کې په استشفاء د قبر النبي او استغفار او په دعا او په پکار باندې مرد دی. څنګه؟ ولې هغې ته ضرورت و د باران د راتللو، هغې ته ضرورت و د قحط د ختمېدلو. نو د هغې دپاره حضرت عمر رضی الله عنه داسې نه دی کړی چې زه د الله د نبي قبر خواله او هلته به دعا وکړم. حضرت عباس یې راوغوښتو او حضرت عباس یې راغوښتی دی. نو هغې کې هم توسل بذات العباس نه ده. اوس درته زه ښیمه، هغه ته وي موږ له دعا وغواړه. اول راکه فتح الباري کې دا دې لیکي ګوره وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس ان عمر استسقى بالمصلى فقال للعباس. حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عباس ته سوی قم فاستسقي فاسجي او موږ له د استسقا دپاره څه وکړه دعا وغواړه. فقام العباس، حضرت عباس ته فاسد او دعا یې غوښته. دې خو ګوره جي دا زما سره فیض الباري ده. علامه انور شاه کشمیري صاحب څه فرمایي؟ وی ليس فيه توسل المعهود الذي يكون بالغائب حتى لا يكون به شعورا اصلا.
اوس ګوره جی بل فی توسل السلف زما د مخکې زم قابل استدلال نه دی ما مخکې د حدیث نه خپل استدلال کړل بل فی توسل السلف دی کې توسل د سلف دی هغه څنګه ای یقدم رجلا ذا وجاهة عند الله ويأمره أن يدعو لهم ثم يحيل عليه في دعائه كما فعل بالعباس بيسلكي ولو كان في توسل المتأخرين لما احتاج إلى إذهاب العباس كبديك توسل د متأخرين وي نديو لبيع عباس إنه تتك ضرورتنا وغيظا سربوتلو ضرورتنا ولا كفى لهم التوسل بنبي بعد وفاته فرق ديوكو لك صبر يوم منك ديو فرقكو بيسلكي وهذا النحو جائز عند المتأخرين ومنع منه حافظ ابن تيمية دا د متأخرینو ثبوت دی ما د تی د سلفونه راته وښیه نو د قرآن نه نشو ښودی ګوره ما تا ته دا ویلي چې ته استشفاء عند قبر النبي ثابت دی په قرآن کې یو لفظ وښی په دې ځای در سره منم په حدیثو کې وښی در سره منم د صحابي نه وښی در سره منم د امام ابو حنیفه نه وښی در سره منم نه شي ثابتولی بس د هغې نه بعد چې دی بزرګانو پوره دی صحیح